السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرون په وزیرستان کې یو دردناکه واقعه رامخته شو ده چې د سکیورټي ادارو نه چېرته یوه موټرګوله هغه تلي او چېرته په غلطۍ کې یا څه وجوهاتو بنا په یو کور راغورځېدلې ده او بیا په هغې کې یوه وړه ماشومه لګېدلې شهید شوې ده. هغو بیا پرون چېرته راوتې احتجاج یې کړی. په احتجاج دوران کې هغو د سکیورټي ادارو مخې ته ماشومه ایښودې ده. نو په دغه دوران کې چې کومه دی د دواړو منځ کې یو تصادم شوی دی او په هغې څه کسان شهیدان هم دي، څه زخمیان هم دي. نو یقیني ډېره دردناکه واقعه ده، د انسان زړه خفه کېږي خامخا. خو که موږ او تاسو وګورو چې دا حالات آخر مخې له ولې راځي، دا به کله داسې بندېږي. دا موټرګولې چېرته بل ځای کې نه لګي، چېرته بل څه کې نه دغه کېږي، خو راځي او په بګۍ کې پښتنو په کورونو باندې لګي. هغه پوځیان دي، هغه هم زموږ وروڼه دي، که عام ولس وي هغه هم زموږ وروڼه دي. خو نقصان هر طرف ته کېږي. بیا که هغو د احتجاج پر امن کړی، هغو په هغو پایر کړی، دا هم ډېره د افسوس خبره ده. یا که دوی پر امن احتجاج نه کړی او هغو پایرینګ کړی، بیا هم د غم او درد خبره ده. خو ظلم ته به ظلم وایو. څه به ووایو موږ خلک چې پښتونخوا کې امن بلکل نشته. که مري هغه به پښتون مري، که په دماغه کېږي پښتون به کېږي، څه کېږي پښتون به کېږي. آخر زمونږ په دې هغې د امن ولې نه راځي؟ په دې وجه څه کېدای شي؟ لکه موږ عوام سوچ وکړو چې موږ عوام دا سوچ په خپل ګریوان کې وکړو چې دا امن ولې نه راځي، د دې وجه څه ده؟ آیا موږ د غلطو خلکو انتخاب کړلی، دغه پارلمنټ هاوس ته م رسولی دي، دا خلک دلته ناست دي؟ داسې موږ څه ګناه کړې چې دا دهشتګردي په پښتونخوا کې د کم سن نه شروع شوې او تر دې حده پورې راچلېږي او بار داسې واقعیت مخې ته راځي؟ نو که موږ دا سوچ وکړو نو د دې دپاره داسې څه کول پکار دي چې امن راشي او پښتون په امن سره وخت تېر کړي او په امن پاتې شي. دې دپاره به موږ دعاګانې غواړو او موږ به خپل عملي کارونه هم کوو چې زموږ داسې څه غلطیانې کوتاهیانې دي. که دا دهشتګردي او د دې سپورټ انډیا کوي نو الله دې تباه او برباد کړي. که اسرائیل یې کوي هغه دې الله تباه او برباد کړي. خدای دې غرق او غرق کړي چې زموږ پښتانه وینو سره دي، چېرته امن یې ونه لیدلو. سحر پاسي هم د بدامنۍ بازاري، چې ماښام سمري هم د بدامنۍ بازاري. آخر به موږ څه کوو؟ دلته امن نشته. بیا که وګورو مسلمانان هر ځای کې په یاخو غویمو دي، بدامنه دي. تاسو نن سبا موږ وګورو دلته موږ په کور کې روټۍ، خوراک، څښاک ښه بېتوله کوو، ښه بېتوله میلاوېږي، ښه په امن کې پاتې کېږو، سندرس غوبل پر باندې باسه نه وي. خو که موږ په دې وخت د غزا حالات ته وګورو، فلسطین حالات ته وګورو چې په دې وخت کې فلسطین کې کم څه شروع دي، هغو د میاشتو راسي ولږي، تندي، سخت تېرېږي. تاسو به لیدلي په میډیا باندې چې څومره ماشومان څونه کمزوري شوي دي، هغو ته خوراکونه نه راځي. دغه ظالمان جابران او ته خوراک نه راپرېږدي. که الله یې تباه او برباد کړي. موږ مسلمانان بې حده کمزوري شوي، ډېر زیات کمزوري شوي. نو موږ دا سوچ په خپل ګریوان کې وکړو چې موږ مسلمان دومره کمزوري بولي، زموږ وجه څه ده؟ ولې موږ داسې ښه روان یو؟ څه چل دی؟ زموږ تعلیم نه دی برابر، یا زموږ څه نور داسې سیستم نه دی برابر چې موږ وروسته پاتې یو، مخکې لاړ نه وو. نو تاسو به خپل رای په کمنټ کې وکړئ چې آیا زموږ په پښتونخوا کې به امن څنګه راځي؟ څه کول پکار چې امن راشي؟ چې کله ماشوم شهید کېږي، کله بوډا شهید کېږي، کله څوک ورک کېږي، کله څه کېږي، کله د سکیورټي فورسز په ادارو په هغو جګړې په هغو باندې دماکې کېږي. دا خلک د کوم ځای نه راځي؟ دا خلک څوک دي چې دا ظلم او جبر نه ودرېږي؟ الله تعالی زموږ په دې ملک امن راولي او الله دې موږ ټول مسلمان په امن پاتې کړي. وما الا البلاغ.